بل حدیث کې داسې دی مسجد قباء چې دی مدینه کې دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سړی د دوی امام جوړ کړی و نو هغه چې به کلم صورت بل لسته نو دا به ورسره خامخا لسته هغه خلکو مقتدیانو ته ویل دا ته څه کوې دا ولې دغه کافي نه دی چې دا کوم مخکې ولولو یا یې وروسته چې خامخا ورسره دا صورت هغه ورته ویل داسې کار دی زه به داسې کومه که زما امامت هم خوښي خو ډېره ښه ده داسې به کوم او که زه خپل امام نه یم خوښ ځان له بل امام ونیسم خو زه به دا عمل کوم هغوی بل امام نیونه ځکه د ده قرائت هم ښه قرآن یې ښایسته و او تنخوا به هم ته زما په خیال نه غوښته که نه نو دا ورته ګران دا یې نه پرېښود نو هغوی دا شکایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنه تپوس وکړو چې ته داسې ولې کوې نو ده ورته ویل یا رسول الله دا زه ځکه کوم چې زما د دې صورت سره محبت دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ټیک ده حبک ایاه ادخلک الجنه د دې صورت دی محبت چې ستا دې سره محبت دی دې محبت ته په جنت کې داخل کړی ته جنتي د دې د وجې نه دا څومره غټه خبره آسان صورت دی او ټولو خلکو ته زده دی ټولو خلکو دا ویل پکار دی ځکه حدیثو کې د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی یو حدیث کې راغلی دی چا چې دا لس ځلې ولوسته یو قصر یو بنګله به د ده دپاره جنت کې جوړي او چا چې دا شل ځلې ولوسته نو دوه قصرین دوه فلازي او دوه بنګلې به وله جوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې چا سوره اخلاص درې ځلې د شپې ولوست او سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به د ټولې شپې د ده دپاره حفاظت شي ده ته بیا نه کوډې او منترې او نه جادو او نه بل څه هغه ورته نقصان نشي رسولی دا به د ده حفاظت کوي بس دا د ده محافظین شو و چې دا ولولي